دا ملګری تپوس کوي چې قرآن مجید کې کله د سجدي آیات تلاوت کړی شي نو د سجدي تلاوت طریقه څه ده؟ نو جواب دا دی چې بهتره دا ده چې بنده ودرېږي او په ولاړه باندې الله اکبر ووایي، نیت خو په زړه کې موجود وي چې ما دا اوس تلاوت کو د دې آیات کریمه په وجه باندې په ما باندې سجده واجب شو، د هغې دپاره سجده کوم. دغه نیت چې په زړه کې دی نو دا نیت کافي دی. او بهتره دا ده چې ودرېږي او الله اکبر ووایي، غوږونو له به لاس نه وړي، نو ډایرکټ به لاړ شي سجدې له. 3 پیرې کم از کم به سبحان ربي الاعلی ووایي، بیا به الله اکبر ووایي او راپا به سي د سجدې نه او سلام به هم نه ګرځوي. که چېرې یو کس په ناسته باندې سجدې له تلل غواړي، اتحیاتو په شکل باندې به کیني، او که مخکې نه اتحیاتو په شکل باندې ناستي نو هغه هم الله اکبر به ووایي، غوږ له به ګوتې نه وړي او ډایرکټ به سجدې له ځي. 3 پیرې سبحان ربي الاعلی او بیا د هغې نه پس الله اکبر او بس بیا سجده ختمه شوه. بهتره دا ده چې د ولاړې نه بنده لاړ شي سجدې له، خو که په ناسته باندې هم یو کس سجدې له لاړ نو دا کافي ده جي او جایز ده. دا ملګری تپوس کوي چې د سجده سهوې طریقه څه ده؟ نو جواب دا دی چې کله بنده باندې د وجې نه په مونځ کې سجده سهو واجب شي نو د سجده سهوې طریقه دا ده چې په آخري قاعده باندې به دی عبده و رسوله پورې سبق وي. بیا که دی یوازې مسکون کې وي نو که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي، او که چېرې د عبده و رسوله نه پسې سبق هم وي اللهم صل ووي اللهم ربنا ووي نو دا هم صحیح ده. نو که یو طرف ته سلام وګرځو که دواړو طرفونو ته سلام وګرځو نو بیا به د هغې نه پس ډایرکټ الله اکبر کی او 2 سجدې به د معمول مطابق وکړي. د 2 سجدو نه پس چې کله دی کینی نو بیا به د سر نه اتحیاتو نه سبق شروع کی، اتحیاتو به ووایي، درود شریف به ووایي او د هغې نه پس به اللهم ربنا ووایي، دعا به ووایي، بیا به د هغې نه پس سلام وګرځوي.